ويجي بسم الله الرحمن الرحيم تورا وزنا نه سبق آسان دی ها ډیر آسان ټول آسان سبق دی خوش دا والبسيط لا يكون كاسبا راك قلم ازورانك خاصه الزكاه وسوج كاركي والبسيط لا يكون كاسبا الصغر الجديد جی دا خو ته بیان الحاجت ته ټول خبره ته چلے چې دا نظر دی په نظر کې ترتیب ته ترتیب کې غلطي واقع غلطی نه بچ کېدو لپاره قانون په کار دی قانون نه مگر سره منطق پوه شئ دا بیان الحاجت ته ته دا نظری دی په نظری کې نظر ته محتاج دی ما ترتب نظر ته او نظر څه ته وایي ترتیب ته وایي او ترتیب کې سره دا فعل د نفس دی دې کې غلطي واقع کیږي او غلطي واقع کېدو په کلک دلیل به وایم ځکه چې دغه حکمات چې د قدم د عالم او د صغرا صحیح و او زمونږ هغه صغرا کبرا د حدوث د عالم د اثبات لپاره صغرا هم صحیح و عالم متغیر او عالم څه د مستغنی موصل نه صغرا صحیح و نو دې کې غلطي واقع کېږي او د غلطۍ نه بچ کېدو لپاره قانون پکار دی قانون نه دی مګر سره څه وي ما څه وایي ټول خبره څنګه وکړو بیان حاجت ته څنګه اعتراض شو اوس ښه نو زمونږ دا بیان حاجت ته څه دی بیان الحاجت اوس چا سوال وکړي د ترتیب چې ورکړي کېږي کنه ترتیب وضع د شی په خپله مرتبه کې دا تعدد غواړي که نه غواړي چې یو شی هغې ته څوک ترتیب ورکولی شي اوس تا په ټوله په کمره کې یو کتاب دی ویې دې ترتیب ورکړه څه ترتیب خو دا پروت دی ترتیب ورکړه کوم چې دوه وي څه یو پکې لکه د فقه دی او بل کتاب د صرف دی د صرف د لاندې کې د فقه به د پاسه کې لکه د فقه مرتبه د صرف نه څه ده صرف یو جبه یې زده کول دي عربي زده کول دي فقه د الله پاک چې کوم دی راغلي احکام دي پوه شوې زه په دې پوهېږم دې ته ترتیب اورې ځان خبره منو ترتیب څه غواړي تعدد غواړي راغی یو سړی چې جایزه ده چې دا معرف دی نه چې مجهول ته مې رسوي دا دې صحیح بسیط دا څه دي امر واحد څه دي بسیط خو بسیط امر واحد شو امر واحد شو دې کې ترتیب ضرورت دی چې ترتیب نشته نو غلطي خو په ترتیب کې واقع کېږي نو چې ترتیب نشته نو څه غلطي نشته اجه غلطي نشته منطق دې جيب کې دا زبردست سوال دی دا هغه جواب دی والبسيط لا يكون كاسبا كاسب دا موږ چې په معرف کې لګیو کاسب څه نه بسيط دی بسيط دا دا بخامخه بسيط دی مرکب دا دغه د اعتراض مضبوط نه شو دغه اعتراض وران کو او چې مرکب شو په دې کې تعدد راځي اجزا شو مرکب لر اجزا اور لکه حیوان او سو ناطق یا موږ حیوان مخکې کو ناطق مرستو کو عام نه دا خاص دی او دا د عموم ډول تناول نشي نو ناطق چې پر دې نو دي ناطق به وباسي دا شو نه معلوم شو دا به چې کنه د بخامخه چې کوم دی نو سي بس په دې سوال وکړه چې ته چې بسيط په کاسب نه دا اې دې زمونږ سبق په دې کتاب کې روان دی په دې کتاب اور والبسيط قد يحد به فدسر حد کیږي قد څه لکه تعریف د انسانو کې یوازې په ذاتي امر واحد سره لکه ناطق یا په عرضي امر واحد سره لکه ظاهر او دې تحدي ناقص وي څه دوی دې تحدي ناقص وي او دې رسم ناقص وي دا به دې ځکه ان شاء الله دې زړه روان دي نو دا کومه قصه ده ستا په کلامه کې ورستو او مخ کې کلامه کې سره تدافع ده تدافع دې چې هر یو بل ختمي چې دا خبره ثابت شي دا خبره غلطه شو او که دا منې دا خبره غلطه ده تل ته نه پیدا چاګي د دې موږ جواب وګورئ الته ما حد کوي يحد به ده حد جوړي دلته ما نفي د کاسب کړي او کاسب خاص ته او حد سره عام لکه د عام حد قسم د معرف ته حد سره د معرف او
هغه موږ جوړو او کله به حدی کله رسم په بیا به حد صورت کله تامي کله مناقصي رسم کله به تامي دا چا قسمونه دي معرف او معرف عام ده او کاسب څه ده خاص ده کاسب کې د نوم ته پته لګو معرف ده چې تاسو د برشناخ درولي څه مشناخ د امر واحد امر واستې شي کوي ناطق چې ته وې په دې انسان شناخ را درنوس الته عام ده شناخ خبره دلته د کاسب نفي کوي څه کوي او څنګه کاسب نفي کوي کاسب دې ته ګوره کسب مشقت ته وي څه ته وي هغه حدیث کې راځي الکاسب حبیب الله ولوته چې دې سهار نه ماخام پر دې کړهو کوي دې د الله دوست دی د الله سره دوست دی انګری کوي ترګانی کې ټول د مزدوري کوي سهار نه ماخام پر دلته کاسب وزن د کسب کسب کې دې معلومي کې چې تک مشقت ډېر دی اصل کې دا کاسب استعمالي کې چې ماده ومي هيئت ومي سومي او ماده او هيئت ماده ومي او هيئت ومي اوري ماده ومي او هيئت ومي لکه ګور حیوان او ناطق دا څه شي شو ماده خو د اجزا شو او هيئت ترکیبي کنه هيئت چې کنه او تعلق د منطق د چا سره دغه هيئت سره دی چې د هيئت د شکلونو جوړو مونږ او ایجاب د صغرا کلیت کبرا دا ټول هيئتونه دي او تقدیم عام او تاکید د خاص خوش د چي دا دغه نه دي چې شه دي چې پای کې صحیح ګورې لنډه ده کاسب هغه ته وایي چې دخل پکې د منطق لره دی کړهو د منطقي مهنت چې دی چې د دې کړهو پکې زیات کاسب هغه ته وایي ها کاسب څه ته وایي دی به کاسب دی او مجهولي نو د کاسب باندې چې دی به صحیح د خامخا مرکبي دلته کاسب به خامخا مرکبي معرف دانه د جانب مرکبي چې کاسب سره تعبیر دی وکړو کنه ته پوښتنه دا سره مرکب نو کاسب به چې کوم دی بسيط نه ځکه دې کې بچا لره دخلي ها ماده به همي هيئت به هم لکه ماده دغه ته ناطقون مخکې وې حیوانات مستو وې نو ماده بیا مشته کې نشته هيئت شته نو چې دې منطق لره ډېر دخلي او منطق دخل پچا کې په ماده کې په دې هيئت کې هيئتونه اړې راړي ها نو دې دا نفي دا عند نفي د خاص مستلزم نه نفي د عام ده خاص ته نفي کې دلته په دې مدرسه په دې جمعات کې بقر نشته النفي د عام چې حیوان د حیوان ته نفي کول شي د مونږ نه شو یره موږ حیوان نه کړو انسان حیوان ناطق ده کنه حیوان ده کنه نفي د خاص مستلزم نفي د عام لري نفي دلته چا شي ده او کاسب خاص ده او څوک ده دې نه بده کې نسبت عموم خصوص من وجه ده ولې معرب بهمي کاسب بهمي چې مرکبي حیوان ناطق ده معرف هم ده انسان لره او کاسب هم ده ځکه چې مرکب ده او چې کاسب معرب به کاسب لکه یوازې ناطق شو معرب ده کاسب نه ده او کاسب به معرب بنه لکه حجت شو لکه حجت خو حجتم کاسب ده کنه معرب ده معرب په تصوراتو کې او حجت په تصدیقاتو کې کم نسبت شو پکې نسبت عموم خصوص نوې چې د مادتين افتراقیتين غواړي دا جدا شي ښه دا خلاص شو دا دیګنو فلا بد من امور فاجر شي کنه فا دا د ترتب د فار راځي هر کله چې بسيط کاسب نشو او نظر راغی نظر اوري پوښې په او نو دا متعدد شو هر کله چې دا معلومه دي چې فتح د 4 نمبر کې تو ګوره 2 3 4 ته ګوره 4 کوم ځای کې دی اور لا مخلص عن الترتيب في الكسب المعتبر ونشتري خلاصه الترتيب نه په کسب معتبر کې وهذا تفريع على ما تقدم فايش راوړه من ان البسيط لا يكون كاسب فحينئذ لا يكون الكاسب الا مركب من نبي سبي وفي پوښ دا څه د عبارت غلط ده وفي امور دې کنه او په مرکب کې امور فلا بد من ترتيبها فلا بد من کې نه او کنه ته بس بعض مخکې کې فلا بد هر کله چې بسيط کاسب نشو او مرکب شو او په مرکب کې یو امور متعدد سي امور چې د غیر ترکیب راغلی دی لہذا اوس مخکې کول مستقول غواړي په ترتیب کې خو دا غواړي په ترتیب کې څه او بیا یو بل ټکی وګوره او په دقه حاشیه نمبر 4 کې د ترتیب لغوي معنی او اصطلاحي معنی خو زده نو جعل كل شيء في مرتبه دي دا کوم معنی ده تبعینی القطبین الوسطى هر جګرزو په خپل مرتبه کې اچول د لغوي معنی ده غواړي او په اصطلاح کې ترتیب کې لیک زیادت ده سره
جعل اشیاء بحيث يطلق بعد ترکیب اسم د واحد اسم پاغي من اطلاق کیږي بیا اسم څه پوښي ويكون لبعض نسبه الى بعض بالتقدم والتاخر پوښي به دخل شو ښه ځان په خبره باندې پوښي فلا بد من ترتيب امور سوال د کومه امور دی ولي وي کله خو امرين کله سي ځکه چې ترتیب ورکې نو اقل مرتبه دي چې امرين به امور خو جمع ما فوق الاثنين ته جمع نه اقل د جمع درې نه تسميات ساتي هم دلته قطب الدين رازي وي شرط چې منطق کې جمع راشي دلته په منطق کې اقل د جمع سود ها کوم ځای کې یره په خطبه کې د خطبه ویل غواړي کنه خطبه خو بس سم جوخته وای ګوره ښا د ډېر لوی سړي کتاب دی او بیا د خلاص په ترتیب امور او دا ګوره ښا د امور په کله تصوراتي ها لکه حیوان ناتر پوښي نو اکتساب په تصور کوي اکتساب رجا کوي او که دا امور سو تصدیقاتو جو د دې سره د چا دغه کوي اکتساب به د چا کوي د تصدیق کوي پوښي ما تاسو مخکې نه ویلې چې لا يعلم التصور من التصديق ولا يعلم التصديق شيء من التصور يكون امورنا امور التصوريه له ساخله جو پورا اکتساب چې د چا کې اب صحیح اب هم تصور مجهول تصوري او دا معلومات تصدیقي او به تصدیقي بل خبره ده کوم جی تا امور سره دلته په هر کتاب کې معلومات کوي امور به صحیح او بیا د لپاره د تحصیل د مجهول ټکی وي نو ته نه مجهول ټکی دی وي او نه د سره معلوم یجي د سلم د سلم د شله د دې ټکی نه وي کنه چې ضرورت نه کوي ضرورت نشته کنه ته چې اکتساب په د امور کېږي نو د امور په خامخ معلوم نه د امور د اکتساب د لپاره دي ها چې دا مجهول وي نو خو دا د اکتساب قابل دي کنه چې د بل اکتساب کینو دا به صحیح ضرورت پاتې نه شو او چې اکتساب کینو اکتساب مصدر ده مکتسب غواړي کنه غواړي او مکتسب به خامخا مجهول نه ولیکن معلومه ها د بیا حاصله او اکتساب ورګي د اکتساب نه معلومیږي چې هغه مجهول نو دلته معلوم ته ضرورت شته او نه شته اکتساب به مراد د اکتساب نه کسب عام استعمالي کې په جوارحو کې عمل د جوارحو تحدادي شو انګری شو ترکانی شو مثل توب شو دیوالونو درجه شو درځي توب شو د شو دا اکتساب دی کنه مراد د کسب نه د کسب العقل نه کسب النفس دی ها څه دی کسب النفس دی وهو النظر دا موږ سوال استاد په ډېر کولای وي چې دا د په سوال له چې تا ویل کنه چې پوښې به لابد د ترتیب د امور نه اوري دا خو ته بیان حاجت المنطق وای کنه او موږ ته لابد د ترتیب نه حالانکه موږ ته وایي چې لابد د نظر نه د چا نه د کنه پوښې به نظر نه او په دغه نظر کې بیا برستو سبق روان دي مخامخ صفحه کې پته یې اسکه وليس كل ترتيب مفيدا هر ترتیب مفید نه پدې کې بس صحیح سبق غلطي او د غلطۍ نه د غلط نه بچ کېدو او صحیح ته رسیدو لپاره یو علم پکار دی چې داغه په استعمال سره زه د غلطۍ نه بچ مغنه مگر سره منطق یو خبره بل پاتې ده نو تاخذ دلته لابد من ترتيب نو لابد خلقوا من نظر سوي دی چې دغه ترتیب ته نظر دې سوي نظر بل شي دغه ترتیب دغه نوم ها کومه غزه کې مخکې کو چې ستا ګوره نظر ته کې تا ورېدلې ته پیژن تا پیژن وېما نظر چې نظر بیا په تعریف کې کوي نظر څه دی لول مې ته پوه کې چې ضرورت سم ترتیب د امور ته او دا بعینه نظر ده کنه ده او تاسو ته پوښتنه کوم چې ترتیب ورکول امور له جوړه سي ته مجهول ته د پدې ته پوهې کنه پوهې او چې نظر پدې ته پوهې بیا به چې نظر څه ته وایي نو ما هغه د پوهې هغه شی مې ته د مخ کې د لابد لاندې راوس نو ډېر کله خبره ده ورخه خو اشاره وځم او بیا خلک وایي چې خلک نظر ته ضرورت ده دقه ترتیب د جوسوي او نظر باندې څو بیا عطف کو فکر اشاره د ترادف ته اشاره د څو زیر کتابونو کې کل مترادفین نغلی څو اصل کې هغه یو فرق کوي وای دا نظر چې ده هغه د ملاحظه المعقولات ته وي او دا فکر صرف ملاحظه ته صرف څه ته وي نو دې کې دا مضاف الیه په کې نه داخل نو دې ټولو کې یو لغون ته فرق کوي یو مجموعه مضاف الیه یو صرف مضاف
دا فرق چا کړل نو بیا عین مترادفین او کل مترادفین كلمة ترى لکه په مضاف کې شریک دي کنه خو شی به او هغه د باغې من رد کو جنان دغه نظر او فکر بالکل یو شی یو نفس ملاحظه یو ملاحظه المعقولات دین وره بیا اعتراض باغې من بلم کو چې کل مترادفین والو تاسو خبره خطا ذکر چې یو یواز مضاف دی بل مجموعه ده دا د جزء او د کل فرق شو او د جزء او د کل فرق بیا کل مترادفین شو متباینین شو هغه څه شو ټول د کل مترادفین دا خبره مکو لو خبره غلطه ده داخله واو نشک خودي او به سقرات آسان سوال له جواب دی بس سقرات چې کوم دی د لیکلي دا سقرات چې وکنه دا څوک دی من هو السقرات اوري کنه اوري دا سقرات څوک دی کنه وي بفتح السين سقرات وسكون القاف ها سقرات ګورم سقرات وي دي هغه کوم شی مشهور کنه سقرات ته کړي خو دې لیکي وي بفتح السين المهمله دي کنه سبق ارجو او سكون القاف السقرات نشو السقرات ته پاسه ګورای دا تلاميذو د فیثاغورس نه دی د فیثاغورس د استاد شو کړو او هغه د اساتذو د افلاطون نه دی د اساتذو د چا نه دی نو د شاګرد د چا شو د فیثاغورس شو د تلاميذو د فیثاغورس شو د چې کوم دی نو د شاګرد شو فیثاغورس شو هغه استاد شو او هغه د چا نه دی اساتذه د افلاطون نه ها څه لیکل یار وایي کنه به حاشیه نمبر راغی نه استغفر الله زبر بدم خبره ده ترلاله ګوره د سقرات د تلاميذو د فیثاغورس نه دی ومن اساتذتهم ده د اساتذه د چا نه دی نو څه لیکل نو څه لیکل نشه دا څوک دی سقرات دا څوک شو د چا شاګرد دی فیثاغورس دی استاد شو او د سنه دی افلاطون سره نو هغه استاد دی او فیثاغورس چې دی کنه دا وی د سليمان عليه السلام د شاګردانو نه دی په دې وجه منطق علمي پیغمبري شو علم څه شو دا خزینه مدد د بزنو کتابونو چې تاسو ولې تاسو په توري او افلاطون الهي دا ډیل انسان دا المسل الافلاطونيه او دا وش دا دلته شک ته خوتي به سقرات په دې سقرات باندې کړو هغه د دې افلاطون مرګره و دا غنو ماین وو سنمو دا اعتراض هغه کړل په دې باندې کړل دا ځوان مرګري هم درسو او د دې استاد سقرات ته د سقرات استاد سره او فیثاغورس د شاګردان د چا نه او دلته ویلي دی ګوره انت قيل فیثاغورس وهو من تلامذه سليمان عليه السلام د چا نه دی راوای کنه یا نو استاد د څوک شو بیا سليمان دې وجه خلک وای پوښې به چې دا او ګوره دا د خلک نو د دومره د بدو نزان ساتو وای بیا لیکلي ونقل عنه يتبع انه كان سقراط زاهدا في الدين جامع او زاهد د دنیانا پوجه برغبته د دنیانا معلنا بمخالفه اليونانيين في عبادتهم للاصنام يونانيان کې عبادت د بوتانو کېدو د بوت خل د بوت څه اور د بوت پرسته خلاف او لګیو په جنگ وسره وكانوا احد سعودي شهدوا عليه بالقتل څنګه فحبسه ملكهم ولكن ديسكو بجيلكو مدة ثم سقاه السم بيدل الزهر وركو پوشه به او وسره وهلكا مع 12000 تلميذ سو شاګردان سره شهید شو دول الزرع بين تلميذ وتلميذ نو په توحید او په رد شرک او د بت پرستی په خلاف کې د مړ لګل ورګه وعاش قريبا من 80 سنه او په دې وخت کې د جنگونو چې کوي لګیا د بت د اتیاو کال بوډا دی اړم دی خوشه وکانه نقش خاتمه او د په خابه غوته د غوته خلک دغه لپاره کنه سپین زور غوته به په دې ولا پاسه مهر په دې مهر کې به د کار یو ټکل ټول ممر به هغه ته څه کول هغه مطابق په چلیدو او پای کې د لیکلو
پوه من غلبا عقله هوا په چا باندې چې خواهش په عقل غالب شو خواهش څو افتزا او بشرميږي د دې ټکي د ډېر قیمتي دي او د سقراط څه معنا ده سقراطیس ده سقراطیس معنا محب العدل د انصاف خوونکی حاجی دا سقراط دا لګیاله حکیم ماین ته تاسو کې یو استاد ته چې نظر او ترتیب ضرورت منطق ته ضرورت څه نشته چې کوم شی دا چې کوم شی طلب کې اورن کړش ورو دې کې هر څنګه څه یاد ته نه منډه وسه کې نه یاد هغه کنه څه پکې هر خو د لیکلو د پاره بس تفهیم د پاره دې خو د څه شی نشته هغه جدا شی هغه صغرا کبرا تاسو جوړو کوم ټول هغه سبقي دا خاص مثال نه دی دا وران کړه ما دا ګوره دا مطلب چې د دې امور نه تر رسومه دا مطلب دا به یا معلوم او یا به صحیح مجهول یا ساته اصل کې د معلوم نه مراد من کل وجه نه سره من کل وجه د هر وجه نه معلوم خوش د هر وجه نه معلوم او یا څه ده ها یا مجهول من کل وجه بصحیح کله دا معلوم ده هر وجه نه معلوم ده طلب سره تل یو شی دا سره معلوم ده کنه استعلام د معلوم څه کوي دا تاثیر حاصل ده یا استاد یا سقراط تاسو نه کومه دا بیا معلومه ده مطلوب یا مجهول کته نه مجهول ده نو خامخا چې د هر وجه نه هیڅ وجه نشته چې باغې ماته ده معلوم شي تاسو څنګه ځکه تاسو چې ګوره ته د انسان تاسو کې ته به چې مل انسان د انسان په نوم پیژنې کنه نو په وجه معلوم شو ورته طلب چې دی شي کې کنه په وجه به پیژنې خدای نور وجوه د هغه د نور وجوه نه ته درخای اوس اسمنه پیژنم خو په اعتبار د حقیقت سره نه پیژنې ته حیوان نه ته چې ته بالکل مجهولي کنه تاسو ممکن ده چې په کم ټکی د تاسو کنه په دې ټکی ته پیژنې کنه نو مجهول مطلق نشو ما ته ویل مجهول مطلق ده دا سوال کوته ته سوال لږی سموي دا معلوم ہے چې معلوم ده په هر وجه معلوم ده طلب یې سره کوي او که صحیح والمجهول نه مراد څه ده چې څنګه د حسن تقابل د وجه نه من کل وجه مجهول ده یو وجه نشته چې هغه ته پیژنې نو ته به تاسو خو ته په وجه کې یا بالاسم به تاسو کې یا به په شی پیژنې په یو ارزي به پیژنې ذاتيات معلومه څه ذاتيات ماده ما ظاهر د ظاهر څوک دی دا هغه ده تبع الانسان نو می دا ده یو ارزي باندې خو پیژنې کنه چې یو شی په هر وجه مجهول لګنه دا غي طلب ناممکن خو تاسو په دې پوه کې ځان ښه چې مراد نه معلومه او د مجهول نه سره من کل وجه سقراط راغی سقراط یو بچیا خپکهګم دا معلوم نه من کل وجه نه مونږ چې ویل د مطلوب نه مراد نه معلوم من کل وجه نه او نو مجهول سره دا مطلوب نه مونږ هغه مطلوب اخلو من وجه سره معلوم ده او من وجه سره ها مجهول او دقه وجه په دې وجه به تفوس کوم وېما دا مطلب دا به استعمال کوم چې دا شی چې په دې معلوم ده د حقیقت سره او تاسو ګورئ ويقول وهو أن المطلوب إما معلوم فالطلب تحصيل الحاصل وإما مجهول فكيف الطلب الصفاح كاري ده كيف الطلب بيسن کې چې په هر وجه دا مجهول ده دا زموږ استادانو دلته وایي چې دا چلیږي په مجهول تصوري کې ښه مطلوب یې سکه او مطلوب تصدیقي ځکه نشته چې تصدیق به معلوم ده خو تصور سره معلوم ده من التصديق ده هر زي وایم چې دا مجهول ده ځکه دا هر وجه نه تصدیق مجهول دی خو معلوم دی بس سره څه د تصدیق تاسو کوم کنه او معلوم دی بس سره په تصور سره نو خیر دی کنه اخو به جوړ شو کنه دا تاسو په کوم ځای کې دی په معلومي تصوري کې دی خاصه معلومي په انسان کې دی لکه مثال ته انسان معلوم دی خو شی په دا مجهول خبیا جو او اجيبان جواب ورکړ شو د جانب د چانه د سقراط نه بانه معلوم من وجهين ومجهول سو فعاد قائلا استاذ هغه وې دسه د مطمئن شو ټیک شو چې پوه شو دسه لا بیا را واپس شو فعاد واپس ترجمه نه مړه ده
هم ستاسو ته چې د عاد قائلا په دې خبره کې دا خبره بیا را واپس شو خبره ده تاسو نه چې حسن دې لاړ قدمونه واغستل نه ناس ته سو دا عاد قائلا څه مطلب دا خبره بیا را مهاله کړ بیا تاسو کوي دستانه ته په دې تاسو کوم اوره فعاد قائلا الوجه المعلوم معلوم دا وجه سره دی وجه تراشه دا په دې وجه معلوم دی او دا وجه مجهوله ده دا وجه مجهول او دا سره وجه معلوم دا وجه معلومه ده دا وجه سره مجهوله ده دا چې معلومه وته من كل وجه دی هغه شیخ من وجه توجه جوړ شوی خدا معلوم من كل وجه او دا سره دا وجه من كل مجهول نو بیا د دې په دې سره تاسو کې چې د هر وجه معلوم شو او کې دی بل جهات ناراضي د هر وجه مجهول دی تر بیا راو شو تاسو به دوی استاد بخو کې د خاطر په جواب باندې په سوال مخېسته کې هغه وایي دا دې چې له خود دا دیو په صادق ته کنه دې په صادق ته کنه اوري یو خما دا ګوره دا وجه مجهوله دا نشي کېدای چې دا بالکل وجه دقیق ته ها تاسو سوال کې شي کنه چې دا وجه معلومه دا هر وجه دا معلوم يعني من كل وجه دا مجهول من كل سوء لا زدا وجه مجهوله دا من كل وجه نشي مجهوله کېدای ولي لکه څنګه چې دا وجه د معلومیت وجه ده نو دغه وجه د معلومیت دی وجه د مجهول معلومیت وجه هم ده څوک په دې وجه سره څوک معلوم ده نو په دې وجه سره څوک معلوم ده ولې د اتحاد د دې دوانو چانه او یو شی چې د یو شی د لپاره دوه متحد ده د یو متحد لپاره وجه د لپاره وجه د معلومیت وکنه نو د وجه د معلومیت د چا شو د شو ان زه جواب کوم په اختیار د چا سره د دې سره او دغه معلومه د من وجهين ځکه چې دا کومه وجهه چې د معلومیت ده اقا وجه د چا د معلومیت هم ده نو د من كل وجهين پاتې شو دا الفاظ بدل جوړوي څه کوه د معنی نقشه سره وحل ان الوجه المجهوله ان الوجه لو الخص فعاد قائل الوجه المعلوم معلوم يعني من كل وجه التحصيل ده حاصل نشو والوجه المجهول مجهول يعني من كل وجه په هر غاړه چې راځي که په دې غاړه په دې معلومه جدا بیا غ سوال لا شو اګه د دې سره دا ګرځي جو بیا مجهول مطلق شو مونږ جواب زو زه کوشه چې دا وجه مجهول ليس مجهولا مطلقا دا مجهول مطلقا نه ده دا وجه نه ده دا مجهول مطلقا نه ده ولې نه ده حتى يمنع الطلب حتى چې د دې طلب دې منع کړی شي هاو کنه طلب دې ممکن نشي په دې کې حتى يمتنع الطلب خو نشته زم نسخو ها سره دې خبرو ما حتى يمتنع الطلب داخل چې طلب ممتنع شي او که دا بل شي يمنع الطلب چې دا طلب دې منع کړی شي د جوړيږي خو يمتنع لري مزبط ښه ولي فإن الوجه المعلومة ودل ده فإن الوجه وجه دا وجه نه وجهه ده سبب دې څه ده وجهه ده انتو يا جماعه تخول انت والله یو شان تابع وجهه داوم د وجه ده لچا هغه معلومه وجه چې څنګه د معلومیت وجه ده هغه د چا سره وجه او دا ولي ځکه د اتحاد د وجنه یو شی چې وجه د معلومیت د یو متحد وای ها یو شی چې وجه د معلومیت د چا نو د وجه د معلومیت د چا د بل متحدونی ها کنه لکه مثال په تور مثال دا انسان ده دا وجه مجهول سوق ده حيوان ناطق اكون هذا حقیقت معلوم نه او دا ځوان متحد نه انسان حیوان ناطق وای کنه یا او معلومه وجه سره په ضاحكون په کاتبون سره پیژنه فارزیات پیژنم
په دې سره د څه شو مجهول مطلق پاتې نه شو او دې چې وجه د معلومیت د شوه په دې وجه سره دې معلوم شو نو دې هم په دې وجه سره معلوم شو ولې دې او دې سدي ولې متحد دي انسان حیوان ناطق متحد نه دي شیخ د خپل ذاتیات او عبارت نه دا انسان څوک دی حیوان ناطق نه حیوان ناطق څوک دی انسان څوک دی خو موږ حیوان ناطق پیژندنه نو موږ په جواب کې حیوان څه شی ناطق دا او دا خبره دی کوي ښا الا ترى يتړون نه چې ان المطلوب الحقيقه هغه شی چې دغه حقیقت مطلوبي دغه دی هغه شی څوک دی انسان نو مطلوب حقیقت دی چې دا ماته حیوان ناطق ماته نه معلوم په دې پیژنې اوري پوښې په المعلومه ببعض اعتباراتها چې دا معلوم دی د حقیقت په بعض اعتبارات سره په ظاهر او په کاتب سره بیا وی هاذا خذ هاذا خصبق من ته وې کو پوي دی ټیک شو بیا ما ته ګوره اوس دوه اعتراضونه دلته راغلل دا کم از کم د درېمې صبر سبق ته نو قانون نه دي یو شی سبق پاتې شو ګره هغه ته هغه لا پاتې نه په نظر کې نظر او فکر کې سبق پاتې شو سبق نه خو یو د تحقیق پاتې شو ته کومه فلول له تاغه وکړه فلول دا وکړه دا خلاص کې به باغی ته خیر اوس هغه مسجد تاسو لیکي او مسکوري کوي دلته سوال دا دی چې دوه اعتراضونه وایي ته منطق د ضرورت ثابته وجه دا دی چې څومره ترتیبونه دي ټول دي چې کوم دي ترتیبونه هغه دي صحیح چې چرته په نومي ترتیب دی کنه سره معلومات له ترتیب ورګي د ترتیب دی معلوم دا دي صحیح غلط پکې نه چې غلط پکې نشته نو مته ضرورت پیښه تاسو به دې جواب کې صحیح جواب وکړو وليس كل ترتيب شيء هر ترتیب مفید نه دی هر ترتیب مفید اوس قیاس دا ما تاسو مشته وکړو ولکه هر ترتیب څه شي مفید او صحیح شي نو بیا به اجتماع د نقیضین راشي څنګه هغه چې د قدم د حدوث د عالم دلیل ویل لئن الان طيب دا ترتیب هم صحیح دی چې ترتیب صحیح دی نتیجه صحیح شو غل حدوث د عالم صحیح شو غل او دا او هر ترتیب صحیح دی چې ویل لئن العالم مستقبل ماضي كل مستقبل قديم اغم صحیح شو او چې صحیح شو نتیجه هم صحیح شو غل او نو قدم د عالم هم صحیح شو او سو او قدم د عالم حدوث د عالم د بل سدي څنګه چې دا یو سلبي دی مفهوم اگر چې عنوان سلبي دی ایجابي دی خدا په سلبي دی یو مسبوق بالعدم بل غیر مسبوق بالعدم ٹھیک شو العالم مسبوق بالعدم العالم ليس بمسبوق بالعدم اجتماع د غزل چې ترتیب صحیح درونه د نو صحیح د نتیجه درونه صحیح دي اجتماع د غزل نه نو خامخا یو ترتیب غلط مني او چې غلط مني جو اوري غلطین د بچکیو د پارندوی ليس كل ترتیب مفید دا دقه تفصیل بل سوال پر راغی ولا تبين جي ما من الغلطي في عزيزه څنګه دغه حکما غلط شي یو قدم دانم تدل او بل څه خو جي دا منطق علاج ما ګرځوا علاج څوک ګرځوا فطرت انساني طبيعت انساني څوک طبيعت انساني خلق دا خو بد د طبيعت دا ما د ګور د غټ کسان د غټ جرګیز د بډاګان زاړه پدې غټ قبایلو کې خلک په فیصله کوي ویل مې نه کړي اجي څه خبره ته کې دي کنه خبر ته چپ کنه هغه خبره کې دوه منطق ولې دا هغه خبره چې وکي بس وینا دا خبره ست غلطه دنیا نتیجه ذهن تیزی بډاګانی تجربه شوی غټ پټکي وهلې سپینګری دا سناسي ورګه ته پوښ دا زمونږ د کلی یو سړی محمد نبی مرګ کړو خپل طرز به وجل بیا مومند ته تخته لکړو کوشي چې لکړو تلل شم خلک ما تر غون شي ته د محمد نبی د کلی زرګر دی دلته د زر عالم چې تر مشي پیرو مون روز خبر راغله اصل کې تر زمانو بیا چې د مشران نه غون شو دا تخپل ور وجل تخپل نقصان کړل ټول خلکو دا وګا تخپل نقصان کړل چې خپل رو د خپل لاس تکړه کړل نو ته خپل نقصان کړل دومره د چې اذا هغه له بسور کو او دا خبر به ختم کو د پردي قوم نه غیرت په پکې
اوس که ته دی وژنې دی مړ کوي د کور یو بل بني ادم مړ شو هم په دې کور کې دننه بل بني ادم مړ شو دا حجتونه جوړ کړو روغ یې جوړ کړو پیسو بیا هغوی وکړل چې پیسې اخیستې که نه اخیستې وایي چې ورور مې دی وایي خپل ځان مې وژل پیسې یې چا راکړې دا بیا بېغیرتوب دی بیا پیسې هم نه اخلي بهرحال دی چې په کوم ځای کې اوسېدو هلته تقریبا بس 12 کاله په مومنده کې اوسېدو هغه وخت کې هغه ایجنسي و که نه بس دا یو امن و چې د چا په ځای کې و بس هغو ساتم اخر کې بیا جوړه چې خبر راغله نو هغه مومند بوډاګان راغله او دلته زه یې پکې وغوښتم لیکلي ده بوډاګان ناست دي دا داسې قلخوري بوډاګان ناست دي دا داسې دا چپ کوي پوهېږي مومندان ناست دي چې پوهېږي پوهېږي بوډاګان اوس اکثر مړه دي پټ شوي اوس هلته سعید مولوي صاحب دی فاني محمد مولوي صاحب دی مې هغه بوډاګان چې راغلي وو زموږ ترونه او زموږ نیکونه او دا خلک پوه شو خبرې به یې شروع کړې داسې دا خانان هم ډېر خفه شو د دې زرګرانو نه دا زرګران دي چېرې تاسو د مومندو مشران راوستو مونږ یو په دې ځای کې هغه وایي تاسو یو پکې وایي تاسو موږ ښه جنګوئ هغه مومندو خدایي خلک وو بس راغلل نه څه پیسې زموږ نه اخیستې بل ځای کې زموږ ډوډۍ وکړه خپله خرچه راغله خپله خرچه راغله تاسو خو موږ دوی همیشه چې د دې خانان دا پالیسي وه چې د بیدو جنګول خلک به ځان ته محتاج کوو یو به راغی چې ما دغه کړ بل پسې راته جنګ باندې به خوشحال وم څو څو راووځتلم که نه نو د ګور دا څنګه ورانه خبره کوي نو ما ته تا ته په دې پوکول دپاره یم چې طبیعت انساني کله صحیح خو بدمنه دغه بوډاګان طبیعت انساني شته نه نو هغه دی لنډه ده غلطي مې تسلیم کړه خو منطق ته ضرورت نشته فطرت انساني کافي دی که نه دی نه ولا طبعیا فطرت انساني چې دی که نه هر ترتیب طبعي د فطرت د لاندې نه دی فطرت به معلومه ولې اقدر مې دغه حکما چې چا په قدم د عالم او په حدوث د عالم کې جنګ و دا بلا فطرت و وایه که نه یاره او دغه فطرت کار کړی دی ومن ثم دغه د دوانو دلیل شو ما چې تاسو ته ووایي ته ترى آراء رأي د یو حکیم د رأي د قدم د عالم د بل رأي د څه او متناقض د یو بل نقیض دی که نه دی نو که هر ترتیب صحیح شي دغه دلیل ته اشاره ده نو فلا بد من قانون یو قانون ته پکار شو عاصم من الخطأ فيه چې هغه بچ شي د خطای نه چې هغه څه دی دغه به د سبا خبره کوم ان شاء الله ټول نه کیږي هغه نظر خبره کوم سبا کوم بس نو غالي کیږي هغه پاتې شو دا ځل پاتې نور موضوع کوم خبره سبا کوم ها دا ګوره دا چې په ټپو روان دي دا تقریبا سیمه امتحان په حساب نه وړاندې دا رستو آسان دی ګوره ها ازي رستو سبق د مفهوم رستو په 15 ورځې کوي بس دا دغه ځای پورې د موضوع نه وسې کوم مفهوم پورې ورسي څو پاڼې دا لکه دغه شانتي خبره پکې دي او خاصه دي بیا پکې ځینې ځای مشکل راځي خو ځینې ځای به شپږ صفحې موږ وایو نو دا ټول څو ځله صفحې دي راکه خیالي راکه بخيالات خيالي بس من الناس جاء قول أحمد وجنداس